ملکن درگاه سیمه کې موجود بجلیګر ملکن 3 ملازمانو یو ځل بیا په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی. مظاهرچیانو د سروس سټرکچر او ملازمت تحفظ مطالبه کړې ده. ګورو د عمران زریاب رپورټ. د ملکن تحصیل درگاه کې موجود ملکن 3 پاور هاوس یو 80 میگا واټه بجلی پیدا کوي، کوم چې صوبایي خزانه ته سالانه 2 ارب او 50 کروڑ روپۍ منافع ورکوي. ولی په دې بجلیګر کې کارکونکو 2.5 مزدوران د 10 کالو راسي د خپل حق نه محروم دي. وخت په وخت د دې مزدورانو سره ډیری واده هم وشوي، خو لا تر دې دمه نه د دې مزدورانو نوکرۍ پخې شوې او نه د مهنګای په مناسبت سره تنخواګانو کې اضافه وشوه. هم د دغه بې انصافۍ پر ضد مزدورانو احتجاج وکړو او د بجلیګر مخې ته په مکمل توګه پلت وهالې دي. احتجاجي غونډې د یونین مشرانو جبران احمد، مصنف شاه، مسمر خان، فلکناز او مسعود الرحمن ویناګانې وکړې. مظاهرچیانو وویل چې بجلیګر کې ټیکداري نظام د منافع بخش اداره بربادۍ اړخ ته بیایي. حکومت دې دا نظام زر ته زره ختم کړي. کنټري چې کوم صوبې ته د 25 ارب روپو نه زیات ریونیو ورکړه او دا سکیل ملازمین دي، د دې ملازمینو د سروس سټرکچر او جاب سکیورټي او دغه شان زموږ د ملازمینو تنخواه کې اضافه د بجټ سره او نور هم زموږ چې کوم دیني مطالبې دي هغه ټولې فوري طور حل کړي. کچره دا مطالبې حل نشوي نو دا سټرایک په تر هغه پوري تر څو پوري چې زمونږه دا مطالبې حل شوي نه دي او کچره دې ځای کې زمونږ دا مطالبې او نه منل شوي او دلته مونږ له سوکرا نه لل نو بیا به مونږه صوبایي اسمبلی مخې ته ځو او دا احتجاج به مونږ الته کوو. د کپنو هیڅ حیثیت نشته، دا د خلکو خپل کپنې دي او زمونږه ملازمین پکې د دوی استحصال پکې کیږي. نو دا دغه بند کړی شي دا ټیکداري نظام. موږ د ټیکداري نظام خلاف مخکیم شغوالي دا اوسه مو چې لکه دا یو ظالمانه نظام دی دا د ختم کړی شي. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د مزدور طبقه معاشي قتل عام بند کړي، ځکه چې د ملک په ترقۍ کې د مزدورانو د کردار نه انکار کول ممکن نه دي. عمران زریاب، خیبر نیوز، درگاه مالکان. دا تر دې دمه خبرونه د دې او د نورو خبرو تفصیل تاسو کتلی شئ زموږ په ویب سایټ خیبرنیوز.tv. ډېر لا پامان.